أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه د مختلفو مهماتو ذکر روان وو. په دغه لړ کې یو سریه د حضرت علي بن عبد الله لیسی د فدق طرف ته و دغه ذکر ملاویږي. حضرت بشیر بن سعد د شعبان په میاشت په 9 هجری کال کې د 300 کسانو سره فدق ته د بنو مرا طرف ته تللی وو. بنو مرا د حضرت بشیر بن سعد ټول ملګري شهیدان کړي وو. د دې ذکر مخکې شوی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت بشیر بن سعد د ملګرو د شهادت نه خبر شو، نو هغوی حضرت زبیر بن عوام تیار کړ. ورته فرمایل چې ته ورشه، او چې کله تر هغه ځای ته ورسې چې چېرته حضرت بشیر بن سعد ملګري شهیدان شوي وو، نو که خدای پاک تعالی فتح درکړه، نو ته به هم بیا یې کې څوک پرېږده دی. دشمنان چې کوم دي، چا چې ظلم کړی وژلي وو، مسلمانانو شهیدان کړي وو، هغوی به نه پرېږدی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی سره 200 صحابه تیار کړي وو، او د هغوی لپاره جنډه تړلې وه. چې کله حضرت غالب دشمن ته جوخت ورسېده، نو هغوی جاسوسان ولېږل، یعنې حضرت غالب حضرت علبه بن زید هغوی د 10 کسانو سره د دشمنانو ځای ته چې چېرته هغوی سر ولته لېږلي وو، هغوی یوه ډله ولیده، او حضرت غالب چې واپس راغله، د حضرت غالب نه راغله او ټول حالات یې هغوی ته بیان کړه. حضرت غالب ورمخکې شو، دشمن ته دومره جوخت شو چې هغوی لیدې شو، او دشمن ښه په آرام اوده شو. نو حضرت غالب د خدای پاک حمد و ثنا وکړه، او بیا یې دشمن ته آواز ورکړو، ورته یې وویل چې زه تاسو ته د خدای چې وحده لا شریک دی د هغې د تقوا خپلولو وصیت کوم. حضور فرمایي نه، بلکې خپلو ملګرو ته هغوی دا تقریر کړی وو. دشمن ته یې نه ویلي، خپلو ملګرو ته یې ویلي وو چې زه تاسو له د خدای د وحده لا شریک له د تقوا خپلولو وصیت کوم، او دا هم چې تاسو به زما اطاعت کوئ او زما نافرماني به نه کوئ، او زما د یو حکم مخالفت به نه کوئ، ځکه چې څوک چې اطاعت نه کوي نو د هغه هیڅ رای نه لري. او یو روایت کې دا الفاظ دغه شان دي چې زما نافرماني ونه کوي، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې زما د امیر اطاعت وکړو نو هغه زما اطاعت کړی دی، او چا چې زما د مقرر کړي امیر نافرماني وکړي نو هغه زما نافرماني وکړه. نو که تاسو زما نافرماني کوئ، نو تاسو به د خپل د نبي نافرماني کوئ. بیا هغوی د خپلو هغه ملګرو ترمنځ مواخات قایم کو، دا وی چې فلاني تنه د فلاني تن سره، او تاسو کې به یو هم د خپل ورور نه بیلیږي، او داسې نه چې تاسو کې څوک ماله راشي زه ته تپوس وکړم چې ستا ملګری چېرته دی، تاسو ما ته دا وایي چې موږ نه یو خبر. او بیا هغوی دا وایي چې کله زه تکبیر ووایم نو ما سره به تکبیر وایي. او چې کله مسلمانانو چې جنګ کله شروع شو او مسلمانان لږې شو، دشمن نه چاپېره شو، نو حضرت غالب تکبیر ویلی و. نو نورو صحابه هم بیا تکبیر ویلی و، تورې په لاس کې راواخیستې.
دشمن هم راووتو جنگ لپاره تیار څه وخت پورې جنگ کېدو او مسلمانانو چې څنګه وخته هغوی ووژل. هغه ورځ د مسلمانانو شعار امید امید و. مسلمانانو ځان سره ډېر اوښان او چیلې د غنیمت د مال په تور بیا ځان سره راوستی وې. د هر تن په برخه کې 10 اوښان یا د یو اوښ په بدل کې 10 چیلې راغلې وې. یوه سریه ده د حضرت شجاع بن وهب سریه چې سیي طرف ته شوې وه. دا سریه د ربیع الاول په میاشت کې په 8 هجري کال کې د حضرت شجاع بن وهب په قیادت کې د سیي د مدینې طرف ته شوې وه چې د مدینې نه 5 شپو په مسافت د مکې او د بصرې ترمنځ یو ځای و. د حضرت شجاع د والد نامه وهب بن ربیعه و. د شجاع د والد نوم وهب بن ربیعه و او د حضرت شجاع به هغه زبرګ صحابه کې شمیرل کېدل چا چې په سر کې اسلام قبول کړی و او د بعثت نبوي نه 6 کاله پس رسول کریم په وینا هغوی د حبشې طرف ته چې کوم مهاجرین وو د هغوی په 2 مقافله کې شامل شوي وو. حبشې ته تللي وو او څه موده پس چې دوی دا افوا واورېده چې د مکې خلک مسلمانان شوي دي نو د حبشې نه مکې ته واپس راغلو. چې کله رسول کریم صحاباو ته د مدینې ته د هجرت کولو اجازت ورکو نو دوی د خپل ورور عقبه بن وهب سره مدینې ته لاړه، مکه یې پرېښوده. حضرت شجاع د بدر، احد، خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شامل وو او د 40 کالو نه زیات د دوی عمر و چې دوی په جنګ یمامه کې شهید شوي وو. بهرحال د دغه سریې تفصیل دغه شان بیان شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته مسلسل اطلاعات ملاوېده چې د سیي په علاقې کې د چې کوم بنو حوازن دي هغوی د اسلام د دشمنانو مدد کوي لګیا دي او د مسلمانانو چې کومې حلیفې قبیلې دي د هغوی خلک لوټي او په ځنګلو کې بیا پټ شي. نو د ربیع الاول په میاشت 8 هجري کال کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت شجاع د 40 مجاهدینو سره د بنو حوازن طرف ته هغوی لیږلي وو، مامور کړي وو او هغوی ته بنو عامر ویلی کېده. حضرت شجاع د مجاهدینو سره به د شپې سفر کولو او د ورځې به پټ وو او ان تر دې چې ناڅاپه یو ورځ د سهار په وخت هغوی د بنو عامر په سر ورسېده او هغوی ورباندې حمله وکړه او حضرت شجاع خپل مجاهدینو له حکم ورکړو چې د هغوی تعقب دې نه کوي او هغې کې هغوی ته ډېر اوښان او چیلې میلاوې شوې وې چې دوی د ځان سره مدینې ته راوړی وې او د غنیمت مال دوی تقسیم کړی و او دې کې د هر تن په برخه کې 15 اوښان راغلي وو. په دغه سریه کې صرف 15 ورځې لګېدلې وې. بیا یو ذکر دی د حضرت کعب بن عمیر د سریې چې د ذات اطلاع طرف ته شوې وه. دا سریه 8 ربیع الاول 8 هجري کال کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت کعب بن عمیر غفاري د دې ځای ته لېږلي وو چې دا ځای د شام په ځمکه د وادي القرا نه شاته و او د موطا په نواح کې و چې د مدینې نه تقریبا 600 میله په فاصله دا ځای و. حضرت کعب سره 15 صحابه وو. رسول کریم ته اطلاع ملاوه شوې وه چې د بنو قزا وادي القرا نه مخکې په ذات اطلاع کې مسلمانانو به د حملې لپاره یو ډېر لوی جمعیت د مرتب کولو تیاری شروع کړې ده. ذات اطلاع ته چې ورسېد حضرت کعب نو دشمن ته د دشمن یو ډېر لوی لښکر هغوی ته ملاو شوی او د دې وجه دا وه چې د حضرت کعب چې روان شو چې کله هغوی ذات اطلاع ته جغت ورسېده نو دشمن یو جاسوس و چې هغې ولیده په فوراً خپل خلک خبر کړه د مسلمانانو د پیش قدمۍ نه. نو هغوی تیاري وکړه او ډېر لوی لښکر هغوی تیار کړو.
صحابه د خلکو له اسلام دعوت ورکو خو دوی انکار وکړو او په صحابه تیراندازي شروع کړه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه د هغوی دغه حرکت چې ولید نو هغوی سره بیا هغوی جنګېدل شروع کړو او په هغه جنګ کې هغوی ټول شهیدان شو. دغه صحابه کې یو صحابي و چې هغوی په زخمی حالت کې دلته نه بچ ووته او د یو روایت مطابق هغه حضرت کعب بن عمر خو پخپله و. بهرحال لیکلي چې کله شپه یخه شوه نو هغوی رسول کریم له راغله او رسول کریم یې د دغه واقعې نه خبر کړ. هغوی باید دا خبر ډېر زیات دروند و ثابت شو او رسول کریم هغوی باید دا خبر ډېر دروند و او رسول کریم هغه وخت د یو لښکر لېږلو اراده فرمایله خو بیا رسول کریم خبر شو چې دا خلک د دغه ځای نه لرې شو چېرته لاړه نو رسول کریم بیا دا اراده پرېښوده. بیا غزوه موته دا جمادی الاولی 8 هجري کال یا ستمبر 609 کې شوې وه عیسوي کال کې. موته د شام په حدودو کې د بلقا په ځمکه یو ځای دی چې مدینې نه تقریبا 600 میله په فاصله و. دې ته غزوه جیش العمره هم ویل کېږي ځکه چې رسول کریم د دغه لښکر د روانېدو نه مخکې د دې یو نه زیات امیران مقرر کړي وو. د دغه غزا په اسبابو کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت حارث بن عمیر د بصره د حاکم طرف ته د قاصد په تور لیږلي وو د سره د خپل خط او چې کله هغې د موته مقام ته ورسېده نو شرحبیل بن عمرو غساني هغې له راغله او تپوس یې ترې وکړه چې ته چېرته روان یې نو هغوی ورته وویل چې زه شام ته روان یم. شرحبیل ترې تپوس وکړو چې چېرته ته د رسول کریم د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد خونه یې نو هغوی وویل چې زه د رسول کریم پیغمبر یم د هغوی پیغام ما سره دی. نو شرحبیل حکم ورکړه نو هغوی وتړلی شو او خپلو ملګرو ته هغوی وویل چې دا وتړه او بیا هغوی بیا شرحبیل لږې شو هغې شهید که. رسول کریم چې دې نه خبر شو نو دا ډېره درنه خبره وه هغې لپاره او رسول کریم صحابه راوغوښته او د حضرت حارث بن عمیر په شهادت او د هغې د دې چې کوم ذمهوارانو د هغې باره کې ورته ووایي او په دغه سبب بیا غزوه موته شوې وه. حضرت مسلمو د دغه جنګ په اسبابو او د دې پس منظر په بیان کې فرمایي چې کله چې رسول کریم د کعبې د زیارت نه واپس راغله نو هغوی ته اطلاعات ملاوېدل شروع شوي چې د شام په سرحد عیسایي چې کوم د عربو کوم عیسایي قبیلې دي نو هغوی د یهودیانو د کافرانو په لمسون په د مدینې باندې د حملې تیاری کوي لګیا دي. نو هغوی د 15 کسانو یوه ډله د دغه غرض لپاره د شام د سرحد طرف ته ولېږله چې هغوی د تحقیقات وکړي چې دا افواهونه تر کومې صحیح دي. چې کله دغه خلک شامي سرحد ته ورسېدل نو هغوی ولیدل چې یو لښکر راغونډېږي لګیا دی نو په ځای د دې چې دا خلک واپس راغلی وي او د رسول کریم خبر کړی وي نو د تبلیغ جوش چې په هغه زمانه کې د مؤمن رښتونی علامت به و په دې باندې غالب راغلو. هغوی ډېر په ډېره ورمخکې شو او دغه خلکو له د اسلام دعوت ورکول شروع کړو. دا کم خلک چې د دشمنانو په لمسون د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وطن باندې حمله کولو غوښته او دا فتح کول غوښته نو هغوی د دغه خلکو د توحید د تعلیم نه څنګه متاثره کېدی شو هېڅ اثر پرې نه کېدو چې څنګه دوی د اسلام تعلیم هغوی ته اورول شروع کړو د څلور غړو طرف نه سپاهیانو کمانونه را سنبال که د دشمنانو ورباندې تیرونه ویشتل غشي ویشتل شروع کړه او چې کله مسلمانانو ولیدل چې زموږ د تبلیغ جواب د دلیل په ځای دی د غشو په ذریعه ورکوي نو هغوی ونه تښتېده بلکې یعنې د دغه چې کوم د سوونو د زرګاو خلکو مجموعه وه نو خپل د ژوند بچ کولو هغوی کوشش ونه کړه بلکې د رښتونو مسلمانانو په تور هغه 15 کسان د دغو سوونو زرګاو خلکو مخې ته ټینګ ودرېده او ټول هملته شهیدان شو. حضور فرمایي چې نن چې کوم د تشه د نامې مسلمانان دي هغوی د
احمدیانو سره دغه سلوک کوي لګیا دي. نو رسول کریم وغوښته چې یو بل لښکر دې ولېږي او دغه خلکو له د سزا ورکړي چا چې داسې ظالمانه کار کړی و. په دې کې هغې ته خبره میلاو شو چې هغه لښکر چې هلته راغونډېدو هغه خور ور شو او نو سمودې لپاره خواده خوښ شو. نو رسول کریم سمودې لپاره دغه اراده بیا پرېښوده او دغه دوران رسول کریم د غسان قبیلې رئیس ته چې د رومي حکومت طرف ته د بصره حاکم وو یا پخپله د قیصر روم ته هغوی یو خط لیکلی وو. غالبا په دغه خط کې د دغه واقع شکایت وو چې ځینې شامي قبیلې په اسلامي علاقې د حملې تیاری کوي لګیا دي او دا چې هغوی بې وجه 15 مسلمانان وژلي دي. دا خط د الحارث نوم یو صحابي په ذریعه لیږلی شوی وو چې کله هغوی شام ته تله او موتا نوم یو ځای ته کیسار شو چېرته چې د غسان قبیلې یو رئیس سرجیل لیکلی چې د قیصر مقرر کړی حکامو کې وو هغې ته میلاو شو. حضور فرمایي زما دا خیال چې دا سوی کتابت د اصل نامه شرابیل ده. نو هغه ته یې تپوس وکړو چې ته چېرته روان یې؟ شاید چې ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیغامبر یې. نو هغوی ورته وویل چې او نو په دې هغه لږې شو هغې ګرفتار کړو او په پړه وتړه او په وهلو یې هغوی ووژل. په تاریخ کې د دې تشریح نه ده راغلی خو دا واقع ښیي چې کوم لښکر چې مخکې 15 صحابه وژلي وو دا تن د هغې لیډرانو کې شامل به و دا شرابیل چې کوم دی. نو دغه دا پوښتنه کول چې ته د رسول کریم رالیږلی تنې نو دا ښیي چې هغه ویره لرله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیصر ته شکایت کوي چې ستا د علاقې خلک زموږ د علاقې په خلکو باندې حمله کوي او دا ویره به هم هغه لرله چې شاید باچا په دغه وجه هغې نه ته څه تپوس ونه کړي. نو هغه خپل خیر په دې کې وګڼل چې پیغمبر دې ووژني چې نه د پیغام هغه ته ورسېږي نه به څه تحقیقات کېږي. خو خدای پاک د هغه بدې ارادې پوره کېدو ته پرېنښودی او رسول کریم ته د حارث د وژلو خبر څه نه څه طریقه باندې ورسېدو او هغوی د دغه لومبی واقعې او بیا د دغه واقعې د سزا ورکولو لپاره د 3000 کسانو لښکر تیار کړو او د زید بن حارثه چې د هغوی آزاد کړی غلام وو د هغې په ماتحتۍ کې شام طرف ته ولېږلو. په دغه موقع د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه د لښکر د امیرانو د تقرر ذکر دغه شان ملاویږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه د 3000 کسانو باندې د لښکر امیر مقرر کړي. بیا وفرمایل چې که حضرت زید شهید کړی شي نو حضرت جعفر بن ابو طالب به امیر وي او که حضرت جعفر بن ابو طالب هم شهید شي نو حضرت عبدالله بن رواحه به امیر وي او که هغوی هم شهید شي نو مسلمانان بیا چې څوک غواړي نو خپل امیر دې مقرر کړي. نومان نومې یهودي هلته موجود و. هغه وویل چې یا ابوالقاسم یهودیانو به رسول کریم ته همدغه نامه اخسته صلی الله علیه وسلم. که تاسو نبی نو د کومو څلورو د کومو د چا نامه چې تاسو واخسته که هغوی لږ دي یا ډېر دي ټول به شهیدان شي. د بني اسرائیلو انبیا به چې څوک د یو تن د قام امیر مقرر کو او دا به ووایي چې که دا ووژلی شي نو فلانې به د ده په ځای امیر وي او که هغې به د 100 کسانو نامه داسې اخسته نو ټول به وژلی کېده. نو بیا هغه یهودي حضرت زید ته دا هم ووایي چې ته وصیت وکړه که محمد صلی الله علیه وسلم رښتونی نبی دی نو ته به واپس را نشې. نو حضرت زید جواب کې ووایي چې زه ګواهي ورکوم چې رسول کریم رښتونی او پاکبازه رسول دی. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم امیران مقرر کول نو د هغه وخت دغه واقع ده چې جعفر ورته عرض کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار د تاسو نه زار شي. زما دا ګمان نه و چې تاسو به حضرت زید په باب باندې امیر مقرروئ. نو هغوی ورته فرمایل چې زما خاندان خو اعلی دی تاسو ما زه مقرر نه کړم. هغوی ورته وفرمایل چې ته زه ته نه خبر چې بهتره څه دی. رسول کریم یوه سپینه جنډه حضرت زید له ورکړه او نصیحت یې ورته وکړ چې
که د حارث بن عمر د شهادت په ځای تاسو ورسئ نو خلکو له بر اسلام دعوت ورکوي او که هغوی قبول کړي نو ټیک دی ګینې د هغې خلاف د خدای نه مدد وغواړه او جنګ ورسره وکړه رسول کریم دغه خلکو ته په مخه ښه ووایي او وصیت یې ورته وکړو او په دې باره کې تفصیل دغه شان دی چې خلک تیار شو روان شو او مدینې نه د 3 میله په فاصله جرف مقام باندې لښکر راغونډ شو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی رخصتولو لپاره سنیت الوداع ته راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د جنگ لپاره روانېدو نه مخکې اسلامي لښکر ته هدایت ورکړه ورته وفرمایل چې تاسو د خدای پاک تقوا د خپلولو او د خپلو مسلمانانو سره د ښېګڼې وصیت زه تاسو ته کوم د خدای پاک نامې سره د خدای پاک منکرانو سره مقابله وکړئ نه به چاله دوکه ورکوئ نه به خیانت کوئ نه به د پیو ماشوم به وژنئ نه به ښځه وژنئ نه به بوډا وژنئ نه به د کجورې ونه پرې کوئ او نه به څه بله ونه پرې کوئ او نه به څه امارت راغورځوئ او څوک چې د فوج کماندار و سپه سالار هغه ته وویل چې کله ته یو مشرک سره مخ شې نو په درو خبرو کې د یوې خبرې طرف ته بیا راوبلې چې کومه به هغه ومني او اذیت ورله ورنه کړې ته به هغې له دعوت ورکوې چې خپل د ښار نه د مهاجرو ښار ته د منتقل شي که هغوی که داسې وکړي نو هغې ته به ووایې چې هغوی لپاره هغه هر څه دي چې د مهاجرو لپاره دي او د هغوی فرایض هم بیا هم هغه دي چې کوم په مهاجرو دي او که هغوی انکار وکړي نو ورته به ووایې چې مسلمانانو کې د کلیوال چې کوم دي د هغې طرف ته دې ورشي او د هغې لپاره به بیا هم هغه حکم وي چې کوم د باقي مسلمانانو لپاره وي خو د غنیمت د مال نه به ورته او د فی د مال نه به ورته څه نه میلاوېږي تر څو چې هغوی د مسلمانانو سره جهاد نه کوي او که هغوی دې نه هم انکار وکړي نو بیا د هغوی نه جزیې غوښتنه به وکړي او که هغوی ومني نو قبول به کې او زیات به ورله نه ورکړي خو که هغوی د دې هم انکار وکړي نو خدای پاک نه د هغې خلاف مدد وغواړه او د هغوی خلاف جهاد وکړه او که ته د یوې قلا یا د ښار محاصره وکړې او که تاسو سره د خدای او د هغه د رسول د ذمه مقررولو اراده وکړي نو د هغې لپاره خدای او د هغې د رسول ذمه مقرره نه کړي زه تعالی د دې واسطه در کوم چې معاهده ونه کړي بلکې خپل او د خپل د آبا ذمه به مقرره او که ته خپل د لوز د خپل د آبا لوز به ماتې نو دا به د خدای او د هغه د رسول د لوز ماتولو نه زیاته نرمه خبره وي حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ د تفصیل داسې بیان کړی چې رسول کریم حکم ورکړو چې زید بن حارثه به د فوج کمانډر وي او که هغوی ووژلي شي نو جعفر بن ابو طالب به بیا کمانډر وي او که هغوی ووژلي شي نو عبدالله بن رواحه به کمانډر وي او که هغوی ووژلي شي نو مسلمانان به چې څوک هم بیا خپل افسر منتخب کړي نو هغه به د هغوی افسر وي دا وخت یو یهودي د هغې په مجلس کې ناست و نو هغه وایي چې یا ابوالقاسم که تاسو رښتوني یئ نو دا 3 واړه به ضرور وژلي کېږي ځکه چې خدای د خپلو د نبیانو د خولې نه د خبرې پوره کوي بیا هغوی د زید طرف ته مخاطب شو ورته وایي چې زه تا ته رښتیا وایم چې که محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رښتونی نبي دی نو بیا به ته ژوندی واپس نه راځې نو زید ورته په جواب کې وایي چې زه که واپس راشم او که را نشم خو محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پاک رښتونی نبي دی بله ورځ د سهار په وخت دا لښکر روان شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د هغې رخصتولو لپاره ورغله او رسول کریم په ژوند کې د هغوی د افسرانو بغیر دومره لوی لښکر د یو مسلمان جنرال په ماتحده کې یو همکار لپاره چېرته نه وتلی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه لښکر سره سره به روان و او هغوی ته نصیحتونه کول آخر د مدینې نه بهر هغه ځای ته چې هغوی ورسېدل چېرته چې هغوی مدینې کې داخل شوي وو او کوم ځای کې به چې په عام طور مدینې والا خپل مسافران به رخصتول هغوی ودرېده او دا ووایي چې زه تاسو د خدای پاک د تقوا نصیحت کوم دلته هغوی ودرېده او د لښکر والاو ته نصیحت وکړو چې زه تاسو د خدای پاک د تقوا نصیحت کوم او تاسو چې څومره مسلمانان دي هغوی سره د نیک سلوک کولو
تاسو د خدای نوم واخلئ او په جنګ له ورشئ او ستاسو د خدای پاک دشمنان چې په شام کې دي هغوی سره جنګ وکړئ ستاسو د خدای پاک دشمنان چې په کم شام کې دي هغوی سره وجنګېږئ او چې کله تاسو شام ته ورسئ نو هلته به تاسو داسې خلک ملاویږي چې په خپلو عبادتګاهونو کې ناست د خدای پاک نامه اخلي نو هغوی سره څه تعرض ونه کوي څه چړ چاړ ورسره ونه کوي نه به ورله څه تکلیف رسوي او نه د دشمنانو په ملک کې به څوک ښځه وژنئ او نه به څوک ماشوم وژنئ او نه به څوک ړوند وژنئ نه به څوک بوډا وژنئ نه به څه ونه پرې کوئ نه به څه عمارت راغورځوئ دا نصیحت چې رسول کریم هغوی ته وکړو بیا هلته نه واپس شو او اسلامي لښکر د شام طرف ته روان شو یو بل ځای کې د دې تفصیل کې هغوی دغه شان فرمایلی دي ټوله خبره کولو نه بس چې د خدای پاک حکمت دی چې دغه واقعه بالکل هغه شان پوره شوه یعنی د امیرانو شهادت باره کې دا کوم امیران چې هغوی مقرر کړي وو مخکې حضرت زید شهید شو هغې نه پس حضرت جعفر کمان سنبال کو د لښکر هغوی هم شهید شو د هغې نه پس حضرت عبدالله بن رواحه د لښکر کمان سنبال کو هغوی هم ووژلي شو او دا جوختو چې په لښکر کې انتشار پیدا شوی وی خو حضرت خالد بن ولید د ځینو مسلمانانو په وینا جنډه په خپل لاس کې واخیسته او خدای پاک د هغې په ذریعه مسلمانانو له فتح ورکړه هغوی په خیریت لښکر سره واپس راغلل حضور فرمایي چې دا ذکر به لا نور هم روان دی انشاءالله آینده به وي دا وخت به زه د یو شهیدو د ځینو مرحومینو ذکر کول غواړم او د هغوی جنازه به بهر کوم انشاءالله د شهید چې کوم دی تېره هفته په کراچۍ کې چې شهید شوي لیک احمد چیمه صاحب دی د چودھری نذیر احمد چیمه صاحب زوی وو په 18 اپریل دوی شهید کړی شو ان لله و انا الیه راجعون خلکو په دې باندې حمله کړې وه او ډېر په ظالمانه طریقې شهید کړي وو د دوی عمر 40 کاله وو د تفصیلاتو مطابق د وقوعې پر ورځ دا اطلاع ملاوه شوې وه چې مخالفان د جلوس په صورت کې د احمدي حال نه بهر راغونډ شوي دي او هنګامه کوي لګیا دي په دې دي د حالاتو جایزه اخیستلو لپاره د جمعې ورځ وه نو دا مکرم لیک احمد چیمه صاحب لېږلی شوي وو دوی په موقع ورسېده نو مخالفانو دوی وپېژنده او ورباندې حمله وکړه او دوی په راکاږلو په څه فاصله یو چوک هلته یې بوتله هلته یې ورباندې خښتې او کاڼي ویشته او په ظالمانه طریقې شهید کړ د نظم په حال کې هلته یو دوکاندار و چې دوی له د اوبو ورکولو کوشش وکړ نو دوی دا ظالمانو هغوی په زوره دوی له د اوبو ورکولو نه هغه منع کړه د وقوعې نه تقریبا نیمه ګنټې نه زیات په تاخیر پولیس رسېدلی او په موقع او د نه پس د دوی مړی هسپتال ته یوړی شو چېرته چې د دوی د وفات تصدیق وشو د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ دوی د غور نیکه د مکرم چودھری حاکم علي صاحب اف چشتیه ضلع باولنګر په ذریعه شوی و چا چې د خلافت اوله په دور کې بیعت کړی و او په احمدیت کې د شمولیت سعادت ترلاسه کړی و د شهید مرحوم تعلیم خو زیات نه و خو خپل یو ورکشاپ هغوی کولاو کړی و او د ګاډو د موټرسایکلو د مرمت کار به هغوی کولو او د ورکشاپ دغه کاروبار ډېر وسیع شوی و د دوی د نیکنامۍ او د ښه شهرت په وجه مختلفو سرکاري ادارو به خپل ګاډي په دوی ټیکول د دوی سماجي تعلقات هم ډېر زیات وو په دغه وجه د خدای پاک په فضل دوی موسم وو د جماعتي کارونو د ترسره کولو لپاره خدمت لپاره به دوی هر وخت تیار وو تهجد د 15 وخته منځونو پابنده وو ماشومان به باقاعدګۍ سره د جمعې مونځ لپاره ځان سره بوتله ورکشاپ باندې چې کوم کار کوونکي احمدیان وو ورکران کور کې چې کوم د خاندان خلکو د هغوی د مونځونو د اداګۍ جایزه به اخیسته او د کار د مصروفیت نه باوجود به هغوی کار پرېښود او د مونځ له به دوی فوقیت ورکولو دا نه چې په کاروبار کې مصروفه دي نو نه په عام طور دغه قسمه چې کوم کاروباري خلک وي هغوی
دا مصروف هغوی په مزونو توجه نه ورکوي خو دوی چې مزد او قضا کړی ډېر زیات مینه ناک انسان و هر چا سره یو تعلق و خلافت سره یو خاص تعلق و د MTA پروګرامونه په خاص اور خطبه چې کومه په MTA راځي حضور فرمایي زما هغه به هغوی ضرور اورېده د جماعتي مقدماتو کې د ډیوټۍ لپاره به دوی هر وخت تیار وو د شهادت د واقع نه د ورځې مخکې په عدالت کې د مخالفانو له طرفه دوی ته دړکې ورکړې شوې وې دوی ته مخکې دړکې ملایوې دي نو قرآن سره دوی ډېر زیات عشق لرلو مخکې دوی له مخکې دوی له نه ورته قرآن ویل ډېر ښه خو په لوی عمر کې هغوی بیا قرآن زده کړی و او بیا به مستقل د دې تلاوت کولو او ریکارډینګ به مې اورېده په خپل ورکشاپ کې به دوی د قرآن ریکارډینګ لګولی و د شهادت د واقع نه مخکې یو ملګري دې نه د خپلې بیمارۍ په وجه د وینې د انتظام خواست کړی او په دې شهید مرحوم ورته په جواب کې ویلي چې د جمعې د لمونځ نه پس به زه په خپله وینه ورکوم په خدای پاک د څه بل څه منظور و او خدای پاک دوی له د شهادت رتبه ورکړه د دوی دوه ودونه شوي وو د دوی چې کومه لومبۍ اهلیه ده مریم لیک صاحبه وویل چې زما د ضرورتونو به دوی خیال ساتلو د ماشومانو تربیت به ډېر په ښه رنګ کې کوله او د مونځونو د ادایګۍ طرف ته به ډېر پام ګرځولو دویمه اهلیه وی چې دواړه دوی داسې ساتلې وې چې د خویندو په شان به اوسېدې او د دنیاوي تعلیم د دوی کم و خو عام معلومات د دوی ډېر زیات وو او د گفتگو موضوع به اکثرا انبیاء کرام به وو په مختلفو خبرو کې به زما تربیت کولو د دویمه چې کومه اهلیه ده فرایي لیک هغوی وایي چې زما به دوی تربیت کولو او زما مور پلار زما هغه تربیت نو کړی چې کوم زما خاوند د واده په دغه 2 کالو کې زما کم تربیت کړی و د شهید مرحوم رور وایي چې د دوی رور وایي چې د دوی رور به بار بار د شهادت ذکر کولو او دا به وي چې دا نعمت خوش قسمته خلکو ته ملاویږي اکثر به دا وي چې که زما د قربانۍ وخت راغلو نو په سینه به ګولۍ خورم یعنې ګولۍ به په سینه اخلم او نور به هغې دا وي چې کله مخالفانه حالات وي نو وروڼو ته به وایي چې جومات ته تلل پکار دی لمونځ لپاره ځکه چې همدا وخت د حوصلې د ښودلو وي د دوی زوی هسکیل چې د 12 کالو دی له هغې دا وایي چې ما د پلار د نصیحت کړی چې ناقلاره کېږې به نه نو ځکه زه د خپل د پلار په شهادت بیخي ناقلاره نه شم ډېر په جرأت او همت د جرأت او د همت هغه مظاهره کړې د صبر او هغې وی چې زه د خپل د پلار په شان همدغه شان بادر یم او تیار یم په سینه باندې د ګولۍ اخیستو لپاره د هغې په غم ځپلو کې د 2 بیګماتو نه علاوه 2 ماشومان او 1 خور شامله دي یو ورور هم دی د مشرۍ لور عمر د دوی 11 کاله دی او وړه ماشومه د 1.5 کال ده او دوی خپل اهلیت خپل خوب هم ویلی چې ما خوب لیدلی چې یو بل ماشوم کېدو نو وایي چې د دوی دا دویمه اهلیه وي چې کله ما ټیسټ وکړو نو خدای پاک ماله اولاد راکوي لګیا دی د سوسایټي حلقې مربي توصیف صاحب وایي چې دوی 15 وخته لمونځ به دوی په نماز سنټر کې کولو سره د جمع د تهجد کوونکي وو نفلي عبادات به دوی کول د خلافت مطیع فرمانبردار او غریب پرور او حقوق الله د حقوق العباد په ادایګۍ کې به تر خپله وسه کوشش کوونکي او په لارې روان چې کومه جتمنده خلک وو نو د هغې به مدد کولو د چا ګاډی به چې خراب ولیدو نو په لاره کې به دوی ودرېدو د هغې مدد به یې کولو د حاجتمندو به یې په خاموشۍ مدد کولو په نیکۍ باندې مداومت خپلوونکي وو په هر لحاظ او بېلوسه خدمت کوونکي وو د خدای پاک په ذات باندې کامل یقین دوی لرلو خپل هر کار او خپل هره کامیابي به دوی د خدای پاک د فضل نتیجه ګرځوله د حالات د تنګۍ د مخالفت نه باوجود همیشه لمونځونه په وخت سره د جمع په سنټر کې به دوی کول د مزاج انسانو
که چا به ورته په غوسه کې څه هم ووایي نو خاموشه به پاتې شو، چاته به جواب نه ورکولو، همیشه به مسکی شو، د هغه مجلس نه به لاړه. همدغه شان سکرټریمان لیکلی دی یا صدرجمات چې یو ځل زموږ حساب غلط و او په غلطۍ موږ دې ته ووایو چې چنده ستاسو پاتې ده، نو دوی دا ونه وایي چې هېڅ باقي نه دي او هغه پیسې زیاتې وې 1,00,000 روپۍ. وی بعد به چې دوی بیا وروسته چې کله دوی خبر کړی شو چې زموږ حساب غلط و ستاسو بقایا نه ده پاتې، دا زیاتې پیسې وې چې تاسو ورکړئ، نو هغوی وایي چې هېڅ خبره نه ده، ما چې څه د خدای پاک په لاره کې ورکړو دا به زه واپس نه اخلم. بیا سره د بال بچ دوی بهر ملک ته روان وو، تیاري د دوی پوره وه او روایت کوونکي وایي چې یو ورځ مخکې هغوی ما ته وایي چې موږ بهر ملک ته روان یو چېرته چې مذهبي ازادي ده او زما دا خواهش دی چې ماشومانو ته بانګ او تکبیر په اوچت اواز او په ښه طرز وښیم چې هلته چې کله موږ لاړ شو نو کور کې موږ د سره د جمع لمونځ کوو، په دغه اهتمام د دوی بیا بانګ ورکوي او لمونځونه دې کوي. خدای پاک د شهید درجات اوچت کړي، د هغې اهل و عیال د په خپل حفاظت کې وساتي، دښمن د نیمو د زر سامان پیدا کړي. نن هم یو اطلاع ده چې په قصور کې په یو کلي کې یو احمدي هلک شهید کړی شوی دی، تفصیلات لا نه دي راغلي. خدای پاک د ظالمانو د نیمو سامان د زر پیدا کړي، دې لپاره خو بس همدا دی چې الله ممزقهم کل ممزق وسحقهم تسحیقا. بل ذکر دی د احمد المصور نوري صاحبې چې د ډاکټر مسعود الحسن نوري صاحب اهلیه وه، تېره ورځو کې دوی وفات شوي دي، انا لله و انا الیه راجعون. د حضرت مرزا شریف احمد صاحب نوسی، د حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبې نوسی او د مرزا داود احمد صاحب لور وه. د خدای پاک په فضل موسیه وه، زما د ترې لور هم وه. ډاکټر مسعود الحسن صاحب بیانوي چې حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی زموږ رشته پخپله کړې وه. حضور دې تپوس نه وکړو نه د هغوی د مور پلار نه، او زما د والد صاحب نه زما باره کې تپوس کړی و چې د دې واده وکړم، نو په دغه موقع کرنل داود صاحب د هغوی اهلیه چې کله چې رشته خلیفة المسیح ثالث ووایي نو هغوی ورته عرض وکړو چې موږ به استخاره وکړو څه ورځې، نو حضور ورته وفرمایل چې ما استخاره کړې ده، اوس د نور استخارې ضرورت نشته، واده وکړئ. بهرحال واده وشو، نو یو د خدای پاک په فضل 51 کاله ژوند مو د ازدواجي چې ډېر په مینه او په محبت او د اطاعت او د دوستۍ تعلق پکې د دوستۍ تعلق و ده او د منځونو د عبادت وی پابنده وه، غریب پروره وه، مهمان نوازه وه، توکل پکې ډېر زیات و. اوس کلونو راسې د قرآن په جوړتیا کې د لوستو ډېر زیات شوق پیدا شوی و او د جومات مختلفو عالمانو به اکثر سوالونه کول، د مختلفو مذاهبو د باره کې د لوستو هم ورته شوق و. بیا ډاکټر صاحب وایي چې زما وقف او زما د تعلیم په حصول کې د دوی ډېر لوی کردار و. که څه د خوشحالۍ موقع به وه یا په سیل باندې به تګ و، نو هغې د هسپتال کې بس ایمرجنسي به وه ماته، نو په خپله به یې قرباني ورکول او دا مې وایي چې زه به نه ځمه. او دغه شان یو څو کالو راسې 13 کالو راسې ډېره بیماره وه، نو ډېر په صبر خپل بیماري او تکلیف برداشت کړی او کله چېرې اظهار نه و کړی. د دوی زوی ډاکټر خالد نوري امریکې کې دي، فضل عمر هسپتال کې به دوی هم راتله په وقفې عرضي، نو هغوی وایي چې زما مور د جومات یوه مخلصه خادمه وه، خلافت سره ډېره زیاته مینه او عقیدت یې لرلو، هېڅ چېرې هم څه لغوې مشغلې لکه دروغ، غیبت، چغلي وغیره کې به نه مشغولېده. قرآن مکمل مفهوم سره لوستی و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه مې هم کوله، تذکره به یې په ډېر غور لوسته، ځان سره به یې ساتله هر وخت.
د تاریخي نوادراتو د راغونډولو دی شوق لرلو او د عجایبګرو چې کوم کیوریټران وي او محققین هغې سره به دې باره کې گفتگو کوله او دغه شوق یې هغوی زه هم شامل کړی وم د ربوی ګیر چاپېره په خاص طور د سیند سره په غرونو هغوی ډېر څیزونه لیدلي وو ځمکه یې کناستې وه چې کله به لندن ته راتلل نو ما سره مې همدا خبرې کولې هغه څیزونه مې راته ښودل د دوی زوی نور لیکي چې ډېر چا چې به کم وسایل لرلو نو د هغوی ودونو کې به یې ښه مالي تعاون کولو او چې کوم ملازمین وو د هغوی د ماشومانو به یې خیال ساتل جنکو ته به یې قرآن ښودلو او دغه خبره به یې یقیني کوله چې د هغوی ټول حاجتونه دې پوره شي او خلکو سره ملاوېدو په وخت به د هغوی په مخ باندې مسکا وه د هغوی لور مبارکه وایي چې زموږ مور ته د مطالعې ډېر زیات شوق و د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه وو که عیسایت باره کې خبرې وې یا د هندو مذهب باره کې کتابونه مختلف موضوعات به دوی لوستو ډېر علم هغوی ترلاسه کړی و د واقف زندگی ډېر عزت به هغوی کولو زموږ پلار سره دوی همیشه تعاون کولو ریټایرمنټ نه پسې چې کله ډاکټر صاحب وقف کړی و نو دی راغلي و هلکیان نه پس ته هغوی ته ډېر د دنیاوي مفاد والا نوکرۍ ملاوېدې شوې خو دوی وایي چې زما والد چې کوم غیر حمدیان خپلوان هغوی چې راغلو نو افسوس یې کولو دا وایي چې دوی به خاندان ټول یو ځای ساتلو ټولو سره به تعلق لرلو وایي ما ته به یې نصیحت کولو چې خپل د کور خبرې به بل چېرته نه کړې د وخت خلیفه چې تا ته کومه خبره وکړي نصیحت وکړي نو په هغې باندې به بیا عمل ضرور کوې او دا به وایي چې په جنګ جګړو کې به وخت نه ضایع کوې د طاهر هارت ډرایور دی هغوی دا وایي جلال احمد خان چې ډېره نیکه با اخلاقه همدرده او غریب پروره وه همیشه د سفر دوران به یې زموږ خیال ساتلو او د سفر دوران د قرآن سی ډي به هغوی لګوله او د قرآن ترجمه هغه به ټوله لاره اورېده بیا وایي چې زما د بال بچم ډېر خیال ساتلی دی بیا وایي چې لویو ښارونو ته چې به کله موږ تلو نو دوکانداران چې په خاص طور د پنډۍ او د اسلام آباد دوکانداران وو هغوی به پېژنده تګ راتګ یې وو نو دوی به هغوی به تپوس کول چې ډېره موده پس ته راغلی نو په سر کې هغوی ټولو ته ووایي چې موږ اوس ربوی ته لاړو چېرته چې د جومات اسپتال دی او زما خاوند هلته کار کوي بغیر د څه ویرې به هغوی ته دا ویل وایي موږ به پریشانه شو خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي بل ذکر دی د مکرم حسن سانوګو ابوبکر صاحب لوکل مبلغ و د برکینا فاسو تیرو ورځو کې د 63 کالو عمر کې وفات شوی دی انا لله و انا الیه راجعون د روژې په میاشت کې هره ورځ جولا جمعه کې به دوی د قرآن درس ورکول او دا درس په اسلام ریډیو اسلامیک احمدیه باندې نشر کېدو وفات یو ورځ مخکې په 22 مارچ مې هغوی درس ورکړی و ابتدایي تعلیم په بوبو جلاسو کې دوی ترلاسه کړی و دا د برکینا فاسو یو ښار دی او بیا اعلی تعلیم لپاره دوی مورتانیا ته لاړه چېرته د سبق نه پس دوی د اعلی تعلیم نه پس جامعة الازهر مصر ته لاړه عربي ژبه کې اعلی تعلیم او د خبرو اترو ښه مهارت ترلاسه کول نه پس دوی واپس راغله په عربي ژبه دوی عبور ترلاسه کړی و ښه به دوی ویله الازهر نه به واپسې په آیوري کوسټ کې دوی بیا اوسېده او هلته هغوی یوه مدرسه قایمه کړه چې پکې سوونه هلکانو به سبق ویلو خپله لا دوی همدي شوي نه وو خو د خپله شعله بیانۍ او د اندازه بیان د عمدګۍ په وجه دوی په آیوري کوسټ کې مشهور شوي وو چې کله احمدیانو مبلغانو په دغه علاقه کې تبلیغ وکړ نو مخالفانو د احمدیانو مقابلې لپاره ابوبکر صاحب وړاندې کړي وو دوی په خپلې زباندارۍ باندې ډېر فخر کولو خو په خپله وایي چې کله بحث شروع شو د مقابلې هغه ورځ نو ډېره لویه جبه اغوستې وه
او راغلی وم په دغه خیال چې احمدیانو له به شکست ورکوم او مشهور به شم او لوی مقام به ترلاسه کړم خو خدای پاک د دوی په فطرت کې نیکي ایښې وه او دوی ډېر ژر محسوسه کړه چې صداقت احمدیانو سره دی او دلیلونه دوی سره دي نو دوی له القول السري ورکړی شو کتاب چې د هغې د مطالعې نه پس ته ابیجان کې د جومات مبلغ عبدالرحمن قناطي صاحب سره د دوی مباحثه شوې وه خدای پاک د دوی رهنمایي وفرمایله او بیا ډېر ژر هغوی په جرأت احمدیت قبول کړو د دوی د بیعت واقعه د کال 1986 ده هغه وخت دوی لا زلمي وو د 15 کالو یا 45 کاله بیعت نه پس دوی خپله مدرسه او خپل جاه و حشمت پرېښودو او په هغه زمانه کې ایوریکوس کې فرینچ احمدیان چې کوم طلبه وو هغې لپاره په یو شارټ کورس کېدو نو هغوی په هغې کې داخله واخیسته او ژوند یې وقف کړو ډېر ژر هغوی د جومات بهترینه مبلغ جوړ شو خپل مورنۍ ژبه جواله کې د تقریر دوی ډېر مهارت لرلو په د اوچت اواز دوی خاوند او شعله بیان مقرر وو ډېر ژر به دوی اورېدونکي مسحوره کړه د ادریس شاهد صاحب تقرري په کال 1990 کې برکینافاسو کې شوی و نو هغوی مکرم ابوبکر سانوګو صاحب هم د هغې منظوري هم د برکینافاسو لپاره واخیسته د ایوریکوس نه او دلته د تبلیغ په جهاد کې هغوی برخه اخیسته وه او ډېر زر جوله ویونکي چې کومې علاقې وې هلته کامیابۍ میلاوېدل شروع شوې او دلته د تبلیغ په ذریعه ډېر نوي جوماتونه قایم شوي وو په کال 1999 کې د برکینافاسو علاقه ډوري چرته چې زموږ شهادتونه هم شوي وو هلته دوی لېږلي شوي وو په دغه علاقه کې عربي ژبه عامه ده او د دې ځای چې کوم عالمان دي هغوی د عربي دانۍ په ذریعه د خلکو باندې اثر کوشش کوي او کولو هغه وخت هلته دوی ډېرو عالمانو سره مناظرې کړې وو شکست ورله ورکړی وو په لرو لرو کلو کې دوی تبلیغ کړی وو اندر دې چې کوم غیر احمدیان عالمان وو هغوی به وېرېده د دې مخې ته راتلو نه او د مناظره کولو نه په ټول علاقه کې ډېر لوی شیخ او عالم په طور مشهور شوي وو ډېر په کثرت په دغه علاقه کې جوماتونه قایم شوي او دغه شان په کال 1991 کې د دوی رابطه امام ابراهیم بدیګه صاحب د مهدي آباد چې کوم شهید دی هغوی سره او د هغوی ملګرو سره شوی چا چې بیا ډېر زر بیعتونه کړي وو او بیا وروسته په کال 2023 کې دوی شهیدان شوي وو دوی ټول د احمدیت د اسمان ځلنده ستوري جوړ شوي وو په کال 2002 کې بوبو جلاسو کې د عالم احمدیت لومړی ریډیو قایم شوی وو نو ابوبکر صاحب په ریډیو باندې د اول نمبر مقرر وو ډېر پرجوشه د الله وو د دې په تبلیغ په لکونو خلکو د احمدیت پیغام رسېدلی دی او په زرګاو خلکو د احمدیت د قبلولو توفیق ترلاسه کړی دی ډېرو کلونو پورې په قومي مجلس عامله کې د خدمت دوی ته توفیق ملاو شوی دی وفات په وخت دوی سیکرټري رشتانه ته وو په کال 2012 کې د دوی تقرري د مالی خار سکاسو کې شوی وه چېرته چې دوی ته د غیر معمولي خدماتو توفیق ملاو شو په کال 2019 کې چې کله بابو جلاسو کې یو څو هلکانو د جومات د نظام خلاف شرارت کړی وو نو بیا حضور فرمایي ما دوی واپس بابو جلاسو ته ولېږه هلته مې د هغوی تقرر وکړو هلته دوی صدر جومات ته مقرر کړی شو نو هغوی ډېر په جرأت او په حکمت او ډېر په محنت او په دعا دغه فتنه ختمه کړې وه او بیا ټولو خلکو تجدید بیعت کړی وو په غمزپلو کې د مورو د اهلیې د ورورو د درې ماشومانو نسوانو سي شامل دي د دې اهلیه عایشه کولیبالي وایي چې دی به هر وخت د اسلام د خدمت لپاره به تیار وو د صحت د خرابۍ نه باوجود همیشه جماعتي پروګرامونو او تبلیغي دورو له به دوی ترجیح ورکوله ځینې وخت به ورته ما وایي چې ستاسو طبیعت ټیک نه دی څه ارام وکړئ نو دوی به وایي چې ما ژوند وقف کړی دی او تر آخري ساه پورې به زه د دین د خدمت لپاره کوشش کوم دوی چې کله نه چې زموږ واده شوی ما دا لیدلي چې یو ورځ هم داسې نه ده راغلی چې هغوی دا ویلي وي چې نن د بیمارۍ په وجه به زه تهجدونه کوم او ما هم دا لیدلي چې کله هم څه جوماتي مسله یا د دین د خدمت به راتله نو هغوی به فوراً د هغې مدد کولو بېشکه که بیا وروسته هغوی بیمار شوي وی نو
او هر څوک چې به ورسره ملاوېده او چې کوم خپلوانو ګاونډي ټول سره به ورسره سلوک کولو هر طرز سره به مینه ملاوېده یو مثالي شخصیت دوی لرلو قرآن سره ډېره مینه کولو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم عاشق وو حضور فرمایي چې دا یو نمونه ده د یو واقف زندگی او د مربي چې زموږ مربیانو ته هر وخت ځان ته وړاندې ساتل پکار د خدای پاک د داسې د وقف روح لرونکي د جومات له ورکوي ادریس شاهد صاحب سابق امیر جومات د برکینا فاسو لیکي چې ډېر په محنت دوی د تبلیغ کار کړی او ډېر ښه کړی دی په مخ به هر وخت مسکا او په علمي لحاظ ښه مضبوط دلیلونه به لرل هر وخت د خدمت اعلی معیار د کامولو کوشش به کولو لوکل مبلغ دوراب الحسن وایي چې استاد ابوبکر د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی عاشق وو یو ځل د سوره احزاب د 38 آیت تفسیر هغوی بیانولو چې د رسول کریم د حضرت زینب سره په واده چې کومه معامله ده په باندې غیر حمادیان مولایان بې سروپا بیانات ذکر کوي او په دغه خبره هغوی په سرو کې باقاعده خو راغلی چې څنګه دغه خلکو د خپل ناپوهۍ په وجه بېهوده قسمه خبرې رسول کریم طرف ته منسوبې کړې دي اوس هم چې دا خلک دا خبرې کوي نو دوی ته دا توهین رسالت نه ښکاري خو احمدیان چې عزت هم کوي نو دا توهین رسالت دی که نامه هم اخلي نو دا توهین رسالت دی او بیا دا وایي چې د دوران به دوی د تهجد ډېره پابندي کوله خلافت سره د وفا تعلق لرل او که چا به د نظام خلاف خبره کوله نو همیشه د یو تورې په شان به د جومات د نظام دفاع ته به راغله او چېرې چا سره د بغض او کینه به دوی نه لرله خدای پاک د دې درجات اوچت کړي او د دې اولاد ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي د دوی د دعاګانو وارثان د دوی کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر